والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. د سورة بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 33 نه شروع کیږي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. د سورت د اولنۍ حصے دویم باب روان دی. پدې کې خبر روانه وه چې الله جل جلاله څلور نعمتونه کړي دي. اولنی نعمت داو الله فرمای د نشنه مشتکلی ستاسو وجود نو وجود می دل درکو. دویم نعمت بیان شو پس مکه کې چې دا څومره سيزونه دي دا هر څه ستاسو د فیدې د پاره پیدا کړي دي. دریم نعمت ذکر کړي چې ستاسو نکاح آدم علی السلام می د فرشتو معزز ګرځولیو او فرشتو ته می حکم کړو چې آدم ته سجده وکړي. نو نننی درس کې د دریم نعمت بیان دی چې ستاسو نکاح می د فرشتو معزز ګرځولیو. وَإِذْ قُلْنَا او کله چې ویلا مونږه للملائکتی فرشتو ته اسجدو سجده وکړئ لآدم آدم علیہ السلام ته فسجدو نو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. ابا انکار وکړو واستكبر او ځان لوی وګڼلو وکانا او داو من الکافرین د کافرانو نه. اسجدو لآدم سجده وکړئ فترب د آدم علیہ السلام باندې. نو اول پدې باندې ځان په کول پکار دي چې سجده وایي ستا. سجده په لغت کې انحنا ته ویل کېږي یعنی سرخ کا تکول خضوع او عاجزي کول اطاعت او انقیاد کول. دا معنی اهل لغت ابن منظور وغیره و مفسرین تفسیر قرطبی و شرمینی وغیره ذکر کړل. او سجده په عرف کې تندې کې خودل دی پس مکه باندې مطلقاً که د تعظیم پتوري یا د اکرام یا د تحیه یا د سلام یا د عبادت پتوري. او په اصطلاح د شریعت کې سجده تندې پس مکه باندې کې خودل دی په نیت د عبادت سره او دا ټول معنی په قران کریم کې استعمال شوی دي. بیا د سجدي درې قسمونه دي. اول سجده په سرخ کته کولو سره د پاره د تحیه اکرام ده یعنی د سلام په وخت کې د تعظیم د پاره چاته سرخ کته کول. دویم مخ پس مکه باندې کې خودل په نیت د اکرام په وخت د سلام کې. یو دا د چې چاته سرخ کته کول دي داسي د تعظیم د پاره. دویم دا دی چې دا ځن او تندې لاندې اخودل پس مکه باندې. په مخکینی امتونو کې دا جایزو خو البته په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې دا منسوخ شو. نو په دې وخت کې بطور تعظیم چاته سرخ کته کول یا د سلام په وخت کې چاته سجده کول نو دا ناجایز او حرام کار دی. ځکه تفسیرینو او دا لیکل ده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام والكلام. چې کله اسلام رالو نو د سلام دا طریقه چې کومو د کلام دا کومه طریقه چې و نو دا باطل شوله دا ختم شوله. دغه رنګي تفسیر نصفی هم لیکل دی کان سجود التحیه جائزا فيما مضى ثم نسخ بقوله عليه السلام
لسلمان رضی الله تعالی عنه لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد من المخلوق. دا سلام دا کومه سجده چې و په مخکینی امتونو کې دا جایز و، خو لیکن په دې امت کې او په دې وخت کې دا ناجایز ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره کړې و، لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد من المخلوق، چې د الله په مخلوق کې د چا د پاره هم دا روا او جایز نه ده چې هغه چاته سجده وکړي. تفسیر ابن کثیر ذکر کړي قد کان هذا مشروعا فی الامم الماضیه ولکنه نسخ فی ملتنا، چې د سجدي دا کومه طریقه چې و په مخکینی امتونو کې دا جایز و، خو لیکن زمون په ملت او زمون په دین کې دا منسوخ شوی ده. او هغه حدیث د معاذ رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی، او داسې تفسیر قرطبی هم ذکر کړی دی، او حدیث د معاذ رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. بیا تفسیر قرطبی په صفحه نمبر 294 کې ویلی دی چې دا سجود منهی عنه، یعنی سرخ کته کول په وخت د سلام کې د جاهلانو صوفیاو پیرانو عبادت ګرځولې دي. کله چې خپل بزرګانو ته ور داخليږي تر دې پورې چې باز د هغوی خپو ته په سجده کې پریوزي، نو د دیو عملونه برباد شي. نو دا ټیک خبره نه ده. نو د دې حکم څه دی؟ حکم په شرع کې دا دی کچا بل شاته مشر وغیره ژوندي حاضر ته سرخ کته کړو په وخت د سلام کې، نو دا مکروه تحریمی دی بالاتفاق. دریم قسم د سجده هغه سجده د عبادت ده، یعنی چې عقیده اوساتي چې دا مسجود حقدار د بندګۍ دی، ځکه چې واقدار ذمہ دار د کارونو مخلوق دی، فریاد رس غیبدان دی، نو په دې عقیده سره سجده غیر الله ته شرک حقیقي دی په ټولو امتونو او آسماني دینونو کې. د سجدي دا درې اقسام ذکر شو. نو آدم علیه السلام ته چې دا کومه سجده شوی و، نو دا په دې کې کم یو قسم. نو تفصیل دا دی چې اجماع او اتفاق دی په دې خبره باندې چې سجده آدم علیه السلام ته د عبادت په تور نه وه. دا سجده هر دین کې د غیر الله د پاره شرک دی. تفسیر قرطبی دا سی ویل دی. نو اول قول دا دی چې سجده په معنی لغوي سره ده، یعنی انحنا، سرخ کته کول، او دا په طریقه د تحیه او د اکرام سره وه. او دا قول ابن الانباری د فران نقل کړ دی چې کان تحیه و تسلیما لا عبادتا، یعنی آدم علیه السلام ته چې دا کومه سجده وه، نو دا بطور تعظیم او اکرام وه، یعنی د عزت د پاره وه او د هغې د احترام د پاره وه، د عبادت د پاره نه وه. نو معلومه شوه چې آدم علیه السلام ته چې د سجدې دا کوم حکمونو دا د هغې د تعظیم او د اکرام او د عزت د پاره وه، یعنی د عبادت د پاره نه وه. ځکه دریم نعمت دا دی، الله فرمایي چې ستاسو نیکه چې کم دی نو هغه مې د فرشتو معزز ګرځولی و. د فرشتو معزز څنګه و چې الله فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو فرشتو سجده وکړو، ابلیس پکې انکار وکړو. نو اوس خبره کوو په ابلیس باندې چې دا ابلیس څوک و، او د دې شیطان خپل اصل نوم څه دی. ابلیس دا د دې اسم صفتی دی، دا د ابلاس نه ماخوذ دی په معنی د نا امیده د رحمت د الله تعالی نه. په سوریانی ژبه کې د دې نوم دی ازازیل، او په عبرانی ژبه کې د دې نوم حارس، او شیطان دا د دې صفتی نوم دی.
نو لفظ ابلیس نوم په قرآن کې یولس ځله کرته دا راغلی دی. بیا د ابلیس په باره کې دا اختلاف دی چې آیا دا د فرشتو د جنس نه دی او کنه دا د پیریانو د جنس نه دی. نو په دې کې مفسرینو او محدثینو ډېر لوی اختلاف کړی دی. چا چې کم دی نو دا د فرشتو سره یو ځای کړی دی، چا چې کم دی دا د فرشتو نه جدا کړی دی او د جناتو سره یو ځای کړی دی، او چا چې کم دی دا یو جدا جنس ګرځول دی. نو دلته کې د دې په باره کې درې قسمه اقوال دي. اولنی قول دا د امام قرطبي او د جمهور اهل علم دی، او دا رایه د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، او د ابن جریر ابن المسیب او امام قتاده امام ابو الحسن. دی ویلی دی چې ابلیس د جنس د ملائکو نه او دا تبریهم رایج ګرځول ده. دویم قول دا د ابن جریر دی او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د حسن بصری او د ابن زید او قرطبی د شهر بن حوشب وغیره نه هم روایت راوړی دی چې ابلیس د جنس نه نو او ملائکو د هغوی سره قتال کړو. یعنی دا ابلیس چې ونو دا د ملائکو د جنس نه نو، خو البته د ملائکو د دې جناتو سره قتال کړو. دا ابلیس چې ونو دا د فرشتو سره بیا ملګری شوی او د الله عبادت به کولو. دا دویم قول دی په دې کې. او په دې باندې دلیل چې کم دی نو د سوره کاف آیات نمبر 50 کان من الجن، چې دا ابلیس دا د جناتو د قبیلې نه دی. دویم د سوره اعراف آیات نمبر 27 قبیله، او د سوره کاف آیات نمبر 50 ذریته دلالت کوي په دې خبره چې دا د ملائکو نه دی، ځکه چې په ملائکو کې نسل او پیدایش نشته دی. او دریم په سوره سبا کې آیات نمبر 41 کې عبادت د ملائکه او عبادت د جن کې فرق لې شوی دی او حرف د بل استعمال کړی دی. او سلورم حدیث په ملائک د نور، او سلورم دلیل چې دی نو هغه دا دی چې فرشتي دا د نور نه پیدا کړی شوی دي، او جن چې دی دا چې کوم دی د اور نه پیدا کړی شوی دی. مناطقو د دې تعریف کړی دی، هو جسم نوری یتشکل بها بأي شکل شاء. دا فرشتي داس یو جسم دی چې دا د نور نه جوړ کړی شوی دی، او کم شکل چې اختیارول وغواړي نو هغه دا اختیارول شي. دغه رنګي د پیریانو په باره کې ذکر کړل دی، هو جسم ناری یتشکل بها بأي شکل شاء، چې دا داس یو جسم دی چې د اور نه جوړ کړی شوی دی، او کم شکل چې اختیارول وغواړي نو هغه دا اختیارول شي. نو یعنی په دې کې غوره او بهترینه خبره دا ده په کوم باندې چې د قرآن کریم نور آیاتونه دلالت کوي چې دا شیطان چې ونو دا د فرشتو د جنس نه نو. ځکه په قرآن کې دا خبره واضحه ده چې کان من الجن ففسق عن امر ربي، چې دا د پیریانو د قبیلې نو. نو د الله جل جلاله عبادت به کولو، نو الله ورته حکم وکړو چې اسجدوا لآدم، سجده وکړه په طرف د آدم علیه السلام باندې. نو ابا دی انکار وکړو، واستکبر او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین او داو د کافرانو نه. په دې صورت کې ابا واستکبر او الا د دې درې ګناهونه ذکر کړل. اولنۍ ګناه د دې دا و چې دې ته حکم وشو چې سجده وکړو، په الا سره دا د سجدې نه ووتو، دې سجده ونه کړله. دویم ابا انکار یې وکړو، یعنی دې کې دا احتمال و چې هغه وخت سره سجده ونه کړله، کېدای شي وروستو یې کړي. نو ابا انکار یې وکړو، دا د دې دویمه ګناه وه. او دریمه ګناه واستکبر، استکبار یعنی تکبر وکړو. او څلورم
کفر کول او دا په سوره اعراف آیات نمبر 11 کې دي لم یکم من الساجدین ذکرو یعنی مخالفت کول د جماعت د ساجدینو نه او دا پنځم جرم دی او شپږم تفصیل د استکبار او قیاس پیش کول په مقابله د نس کې او دا په سوره اعراف آیات نمبر 12 کې دي وَإِذْ قُلْنَا او کله چې ویله مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې فسجدوا نو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړله شیطان ونکړه ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو وکانه دا من الکافرین د کافرانو نه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين برحمتك يا رب